رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی بل سړی له وایي دا کافر دی دا کلمه هغه په سر باندې ودرېږي که یقیني کافر خو پیراغ لیکن الا حر علیه تعالی متوجه شي ډېر خلکو نه پوښتنه وکړه به اهل الحديث معنا گمراه طائفه اهل الحديث معنا د انګريزانو ایجنټان اهل الحديث معنا وکټوریان اهل الحديث معنا لا مذهب زموږ څنګه شي دین د اسلام ډاکټر صاحب ذاکر نایک نے پوښتنه وکړه چې تاسو کوم مذهب سره تعلق ساتئ وې زموږ مذهب اسلام مذهب دا مسائل ورس سره حنفیت ته مالکیت ته شافعیت ته بل د اسلام په دین کې ډېر څه مسائل شته چې هغه تقریبا 200 وکړي درې سره وکړل شي دا غي علم موافقه چې نه په حنفیت کې شته نه په مالکیت کې شته نه په شافعیت کې شته نه په حنبلیت کې شته او هغه اسلام دی څلور شي په مو بندو توحید کلمه چې لا اله الا الله ولا غزم اورو که حنفي غزم اورو که شافعي غزم اورو که مالکي غزم اورو که حنبلي غزم اورو که اهل الحديث غزم اورو که اهل ظواهري غزم اورو او په دې شپه چې اهل سنت والجماعت قول ټول پیژني دا دې رسپکټ سلامات ته پیژني چې کوم امام لالکي رحمه الله ذکر کړی چې امام رسول الله غني اهل سنت والجماعت باندې ځان یادي اهل سنت والجماعت دخل دعوتي د صحیح عقیده د نشر کوشش کوي تطبیق بین النصوص کوي په ټول انسانانو کې په اعتبار د صبر سره پراخه دي مرتکب د ګناه کبیره کافر نه بولي خپل مابین کې محبت ساتي